پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دویم سوال د ځوانۍ متعلق کیږي چې تا خپله ځواني چیرې مصرف کړه، تا ځواني څنګه تیره کړه. ځکه د ځوانۍ متعلق خاص طور په دا وجه پوښتنه کیږي چې انسان د ځوانۍ په حالت کې هر قسم کار په صحیح طریقه سره کولی شي. د دې وجې څخه ځواني د صحت او د قوت زمانه ده. قوت او صحت دا دوه داسې شیان دي په دنیا کې، دومره غټ نعمتونه دي چې د دې بدل نشته. چې کله انسان غټ اسپتالو ته ولاړ شي، هلته وګوري دته اندازه کیږي چې د دنیا ټوله غټ او قیمتي شان هغه صحت او قوت دی. چې کله انسان ناجوړ شي، د صحت د جوړېدو دپاره چې د ده څومره طاقت کیږي، لیرې ملکونه ځي، سفرونه کوي، په زرو او په لکو پیسې مصرفوي، صرف دا یو نعمت یعنې د صحت د اصلولو دپاره د دومره غټ محنت کوي. او د دې سره سره د ځوانۍ چې کوم قوت دی دا دومره قیمتي شی دی چې کله انسان ضعیفه سي، شپنجوری سي، بیا دته د دې پته لګیږي چې د الله تعالی څومره غټ نعمت دی ځواني. ځکه په ځواني کې انسان هر طرح عبادت کولی سي، دته اسانه دی. د دې حدیث متعلق حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله د دې حدیث په تشریح کې د دې یو متعلق لیکلی دی چې د انسان سره د ځوانۍ قوت پوښتنه په دا وجه کیږي چې ای انسانه تاسې ځواني تیره کړه، آیا د الله د رضا او د خوشنودۍ په کامو کې دې تیره کړه؟ آیا د الله په عبادت کې دې تیره کړه؟ د مظلومانو حمایت وکړي، د ضعیفانو مدد وکړي، یا د فسق او فجور په عیاشي او دا رقم په غفلت کې دې تیره کړي؟ ناحقه مدد د چا وکړي؟ د دنیا ناپاکه کمایي دې حاصلوله؟ تا د دنیا کې زندگی په کومه طریقه سره تیره کړه؟ په دا وجه د ځوانۍ متعلق پوښتنه کیږي. ځکه د انسان سره هغه خفیه پولیس ورسره دی چې هغه دوه ملایکې دي، د انسان هر ګړی هر حالت دی لیکي.